بسم الله الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا صدق الله العظیم. محترم ناظرین او اوریدونکو، رب ذوالجلال دې موږ له په سنتو باندې د حضور علیه السلام په ښایستو طریقو باندې د ښه عمل کولو توفیق راکړي، ځکه چې نجات او کامیابي هم په دې کې دی. موږ دې نه مخکې نشست کې د اودس سطح چې موږ چاردام وایو د هغې ځینې سنت لوستي وو، باقي څو اعمال پاتې دي. کوشش کوو چې د هغې وړاندېوالی وکړو، هغه پیش کړو. نو د اودس کې د سنتو یو سنت چې کوم دی نو تخلیل اللحیة، د ږیرې خلال کول. ږیره چې لویه وي ګڼه وي د هغې خلال خو لازم دی، او چې ګیره داسې سپکه وي ډېره ګڼه نه وي نو د هغې خلال که وشي خو ډېره ښه ده، او که ونه شي نو مخ چې کله وینځي هغې کې هغه سرمنه دننه لونده شوه نو هغه مقصد چې کوم دی هغه حاصل شو. د ګیرې د خلال متعلق نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته جبریل امین د دې متعلق حکم کړی دی. نو د ګیرې خلال کول سنت امر دی، علماء کرام داسې فرمایي. ورسره د ګوتو خلال، د ګوتو خلال دا دی چې د یو لاس ګوتې په بل کې او د بل داسې په بل کې چې دا مس کې ځایونه چې کوم دي چې دا لوند شي. داسې د خپو د ګوتو خلال چې هغه د ګس لاس کې چې ګوته د اول د خیخ په د ګوتو ترمنځه او بیا د ګسې خپې د ګوتو ترمنځه اوالی شي، او د ګوتې د لاندې هم داسې ګوته راښکې شي نو چې لاندې او د ګوتو ترمنځه څه اوج ځای هم پاتې نه شي. بله که په دې کې څه خیرې وي د ګوتو ترمنځه نو صفایي به وشي، نو دې سره د بدن صفایي به وشي او د بعضې بیمارونه د بچ کېدو لپاره هم ذریعه، او د حضور په حکم به عمل وشي چې خللو اصابعکم، تاسو د ګوتو ترمنځه خلال وکړئ. هر اندام 3 ځل وینځل دا یو بل سنت دی، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام اندامونه یو ځل وینځلي دي، 2 ځله مې وینځلي دي، خو 3 ځل چې وینځل نو یې فرمایل هذا وضوئي و وضوء الانبیاء من قبلي، دا زما د اودس طریقه ده او زمانه مخکو پیغمبرانو د هغې طریقه ده. او همدغه رنګې د هر اندام د 3 ځل وینځل دا یو مسنون عمل دی. الله پاک دې مونږ ټولو له په سنتو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. چې اودس سم وي نو دا د مونځ کنجي ده، چې اودس سم وي مونځ به سم وي. هغه حدیث شریف دی چې مفتاح الجنة الصلاة، د مونځ کنجي د جنت کنجي مونځ ده، خو د مونځ دپاره کنجي الوضوء په ښایسته طریقه باندې اودس کول دي. چې اودس ښایسته طریقه باندې وشي مونځ به ښایسته باندې وشي، او چې مونځ په ښایسته طریقه وشو الله هم رضا، رسول الله هم رضا، الله دې موږ نه رضا شي او د ښه عمل کولو توفیق دې راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.